صل علی رسوله الکریم. زما مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو، نننی پیغام هغه خلکو لپاره موجوده دور کې داسې کورونه موجود دي چې په هغې کې علماو پسې خبرې کېږي. زما دوستانو، تبلیغي جماعت پسې خبرې کېږي. زما دوستانو، نو هغه مشران یې بیا وایي زما دوستانو، علما هغه علما دي چې نبي علیه السلام وارثان دي. زما دوستانو، د نبي علیه السلام په مصلی باندې ناست دي، د نبي علیه السلام ممبرونو باندې ناست دي. زما دوستانو، چې کله د اولاد د نکاح تړئ، بیا علماو پسې منډې مه وهئ، تکله شي په خپله بیا خپل اولاد دپاره نکاح وتړئ. زما دوستانو، کله چې مړی وشي او د هغه لپاره کفن تیارېږي، هغه وخت کې د علماو ضرورت دي. بیا علماو پسې منډې مه وهئ، په خپله کفن تیاروئ. زما دوستانو، چې کله مړي له غسل ورکوئ او دومره علماو پسې خبرې کوئ، نو تکړه شي په خپله غسل ورکوئ مړي له، مه اوځئ علماو پسې بیا. زما دوستانو، که دا علما نه وي، مونږ به د چا نه تپوس کولو چې د مونږ صحیح طریقه څه ده او د اذان صحیح طریقه څه ده. زما دوستانو، دغه علماو سره مینه وکړئ، دغه علماو لاسونه ونیسئ. دا علما زما دوستانو الله سره تعلق دی وره. دغه علما پسې مونږ منځونه کوو، نو الله کریم دی چې کوم مشران کوم کشران زما علما پسې خبرې کوي، الله کریم هغوی ته هدایت نصیب کړي او الله کریم زما د علماء کرامو حفاظت وکړي. الله کریم زما د دیني مدارسو حفاظت وکړي. الله کریم په خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.